مور او پلار هغه تحفه ده چې کله ته خوشحاله یې پتا به نظر نوي خو تعالی چې دک او تکلیف درو رسی ټول نه اول آه او فریاد بستا د مور او پلار د زړه نه خيږي. رسول الله مبارک په لار باندې روانو یو اوخه چې کم دی چا ذبح کوله نو هغه زړه کې سوري شوی. نبی علیہ السلام ته فرمایل چې د دې اوخه زړه کې سورې شوی دی. پیغمبر علیہ السلام فرمایي تاسو ته پته لري چې دې کې ولي سورې شوی دی. هغه ورته یې د الله حبیب مونږ له خو پته نشته. پیغمبر علیہ السلام فرمایي دا اوخه چې کله لنګ شو د دې بچیو هغه ورته او جی دا اوخه مونږ تړلې وا شرم خراغه د دې بچي اوخړو دې ورته قتل کله چې شرمخ د دې اوخه د بچي په سر باندې خلکه خو د حضور کونو دی اوخه او آه او کو پیغمبر علیہ السلام فرمایي دغه آه سره د دې اوخه زړه شلیدلې ده. مور او پلار دا هغه دردمند رشتې دي چې دې ته احساس والا رشتې وي. ټول رشتې ټول نسبتونه د لالچ دي د پیسو دي. څوک بستا د حسن د وجه تا سره تړلې وي څوک بستا د طاقت د وجه تا سره تړلې وي څوک به د دولت د وجه تا سره تړلې وي. مور او پلار هغه رشته ده چې خوشاله ته به خوشاليږي خو تکلیف ویني نو دردي. سړیو یو مور ته ویلو چې مورې تعالی الله کوم مقام در کړی دی کچری رب العالمین اوغاړي چې تعالی می مقام خدا در کړی دی چې استاد خپل لاندې جنت ته دا لوی اعزاز الله در کړی دی. کدا اعزاز درنه الله واخلی او تا ته وی چې بل سو غواړه درلې در کوم وی اے مورې ته بس غواړې نو چې تا ته سکو استا دنیا کې یو ارمان اوخایا چې پوره کم ته به کله په اولاد نظر ساتي کله په جازونو کله په سہولیاتو کله په ډالرو. وای مور ورته وی چې زب الله ته وم چې اے الله قلم راکا چې د خپل بچو تقدیر نصیبونه او قسمتونه په خپل لاس ولیکم. سړی وی دا ابه مې ځان تراجخ تکړه په سر مې خپل کړ چې او ابه س کمال نه پتا کې تانه لوی نعمت زی او تعالی چې اختیار درکول کیږي هم تا ته صرف خپل قدر کوا د پلار مخ کې پوجت आवाज خبرې مکوا په پلار باندې سترګې مرو باسا د پلار گریوان ته لاس هم اچوا کم زه چې په ناسته باندې پلار خپل الته مکینا پلار چې د لکم تربیت درکې هغه تربیت پس روان شه یو وخت براشي ډیر سرو زرو سپیرو زرو سره لوبې ووږي دی مور او پلار ته بدواګانې وکي خدا تحفه به په لاس کې پاتې نشي. دی وجنه د مور او پلار قدر کوه. الله رب العالمین د مونږ تاسو د خپل مور او پلار پوره پابند جوړ کی. رونو د چانه چې مور او پلار خپدي دا نننې بیان د دې سبب وګڼي چې لاړ شو مور او پلار ته وجاړي اور غړې ورته والله وای ما لړ خوند راکې چې بچی رغړي مور او پلار نه معافي غواړي. الله به مو ټولې پریشانې او قرضونه حل کی مصیبتونو نه به الله خلاص کی. هو کدا مور او پلار مور